د هندوستان S-400 میزایل سیستم څه شی دی؟ یقینا چې دا خبره به د ډیرو خلکو په ذهنونو کې راپورته کیږي چې پاکستان وایي او بلکې د نړۍ ټولې رسندوی چې کوم دی یا د نړۍ چې څونه هیوادونه د هغوی دا وایي چې پاکستان د هندوستان یو ډیر مضبوطه ځای ویشتلی دی او تباه کړی دی چې هغه په بیاس کې دی او هغه د S-400 میزایلو یا توغندویو یو پوره سیستم کارخانه او فیکټری ده. اوس دغه څه شی دی په دې ملک پیومه چې S-400 د میزایلو کوم سیستم چې کوم دی نو دا د هندوستان د دفاع بالکل د ملا تیر دی. هندوستان په دوو ځایونو کې دا سیستمونه لګولي دي، یو یې د چین لپاره لګولی دی او د S-400 د میزایل سیستم دا دوه سیستمونه چې کوم دي دا قدرت لري چې په یو ځای باندې په سوونو میزایل هم د دغه ځای نه خطا کیدی شي او که په دغه ځای باندې چې د الوتکې حمله وکړي یا په څوک په میزایلو باندې حمله وکړي نو د دغه ځای نه ورپسې میزایل په اټومیټک طریقه باندې پاسي او هغه تباه کوي. د پاکستان په اتو فوجي تنصیباتو باندې چې کومې حملې شوې نو هغه د بیاز هم د دغه S-400 سیستم ورته موږ وایو هم د دغه ځای نه په پاکستان باندې د میزایلو حملې شوې. بیا پاکستان دغه ځای لاک کړ چې موږ به دا ځای تباه کوو او بیا تاسو ولیدل چې د پاکستان JF تندر الوتکې هم ورلې او د پاکستان الفتح میزایل چې کوم دي نو هغه په دغه ځای باندې اورول شو او دغه سیستم پورا تباه کړی شو. دا تقریبا د $2 ارب سیستم دی او دا د روس نه اغشته د هندوستان او دا ما تاسو ته وایي چې د هندوستان د دفاع د ملا تیر دی. هم په دغه ځای کې بیا هندوستان دې ته جوړ شو چې موږ خپل شکست په نو خو باقي نوره تبعی نه ده پکار. د دې نه علاوه هندوستان نور ډېر ځایونه بایللي دي او پاکستان ولې ویشتي دي خو اهم یې دغه سیستم و ځکه چې د دې نه علاوه هندوستان بیا خپله دفاع کولی نه شوه. نو S-400 د دغه ځای نه براهموس میزایل او نور مختلف قسمه میزایل چې کوم دي د هغوی دغه ځای کې سټور هم دی، ګودام هم دی، کارخانه هم ده او د دغه ځای نه الوزي. اوس د پاکستان الفتح میزایل دغه ځای څنګه وویشته او د دغه ځای نه میزایل یکدم په هغوی پسې څنګه راپانسېدل نو دا خبره په نظر کې ساتل پکار دی چې پاکستان چې کوم فتح 1 او فتح 2 میزایل د دغه S-400 سیستم د ویشتلو لپاره استعمال کړي دي نو د هغې رفتار ډېر زیات دی. هغه د اواز نه 2 کرته تیز د خپل هدف په لور باندې ځي. نو دا دونه برق رفتاره دي چې د پاکستان د سرحد نه د دغه ځای هوایي فاصله به تقریبا چې 30 کیلومتر هم دي او چې کله د پاکستان دا توغندوي پاسېدل او په دغه ځای باندې لګېدل نو هغوی ته د ریاکشن ټایم هم میلو نه شو. بیا د پاکستان JF تندر الوتکې ورلې او هغه تاسو ټولې ویډیوګانې کتلې دي چې بیا څه ناڅه پاتې وو نو هغوی بیا په توغندو باندې او په ګوله بارود باندې دغه ځایونه والوزول. نو دا S-400 میزایل چې کوم دی دا ډېر زیات اهم دی. دا لکه څنګه چې اسرائیل آیرن ډوم سیستم لري خو دا د آیرن ډوم نم ډېر مخکې سیستم دی ځکه چې آیرن ډوم خو صرف میزایل په هوا کې انټرسپټ کوي او ولي یې خو په S-400 سیستم کې دا کار دی چې دا میزایل په هوا کې انټرسپټ کوي ولي الوتکه هم انټرسپټ کوي او د دغه ځای نه ته په نورو هیوادونو باندې میزایل ورویشتې شي. نو دا د پاکستان ډېره لویه فوجي کامیابي ده او د نړۍ ټول دفاعي ماهرین دې ته بالکل ګوته په خوله دي چې پاکستان دغه سیستم څنګه تباه کړ چې د روس یو ډېر پرمختللی نظام و.